بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی قدر سامعین، د اسلامی کال ابتدا د مسلمانانو هجری کال او د یک محرم الحرام نه کیږي او دغه عیسوي کال او د دې په اختتام باندې چې کوم مراسم په ټوله دنیا کې منځلي کیږي د عیسایانو طرف نه، بعض مسلمان غیر شعوري طور باندې د دغه کفارو مشابهت اختیاري او د هغوی چې کوم رسومات دي په هغې کې شرکت کوي او غیر شرعي او غیر اخلاقی طور باندې د خوشحالۍ اظهار کوي، حالانکه دا شرعا ممنوع دی. د یو مسلمان شان سره دا مناسب نه دی چې هغه د یهودیت یا د نصرانیت په نقش قدم باندې روان شي او د هغوی په شانتي د خوشحالۍ اظهار وکړي او د هغوی په شانتي د جشن سما جوړه کړي او د هغوی په طور طریقو باندې چې دی خپل دغه شپه دغه ورځ چې دغه مناو کړي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې من تشبه بقوم فهو منهم. څوک چې د کم قوم سره مشابهت اختیار کړي هغه هم دغه قوم نه به حسابیږي. نو لہذا دغه رسومات چې دی په نیو ایر نایټ په نوم باندې چې کوم جشن مناویږي او په هغې کې چې کوم رسومات دي دا ټول د یهودیت او د نصرانیت هغه رسمونه دي. یو مسلمان چې هغه اختیاري نو هغه د دې خبرې ثبوت ورکوي چې نعوذ بالله زه د هغوی هغه باطل رسمونو باندې خوشحاله یم او د هغوی په مذهب او د هغوی په طریقه باندې چې زه روان یم. مونږ او تاسو ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو داسې مکمل دین راوړی دی یا داسې مکمل شریعت مونږ ته راکړی دی چې په هغې کې د یو مسلمان 24 غنټې ژوند د هغې نظم و ضبط او د هغې طور طریقې هغه ټول څیزونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ له راکړی دی. هغه مبارک او نوراني طریقې مونږ پرېږدو او یهودیت او نصرانیت په نقش قدم روان شو، دا مونږ دپاره ضلالت او ګمراهۍ نه سوا بل څه نه دی. بحثیت یو مسلمان مونږ په دې خبرو باندې غور او فکر وکړو او ځان د دغسې باطل مراسمو نه د کفارو د مشابهت نه موافقت نه ځان محفوظ وساتو. جزاکم الله. السلام علیکم.